چې کم انسان غواړي چې الله تعالی دې په ما رحم وکړي د الله په مخلوق باندې رحم کوي او چې د الله په مخلوق رحم نه کوي کنه د الله نه به بیا څنګه امید وساتئ د رحم زوام انسان سره خو چې ښېګړه وکړه په انسان باندې چې د رحم وکړو د انسان ضرورت ته برابر کو په هغې باندې خو درته الله ملاویږي روایاتو کې راځي په دې بني اسرائیلو کې یو زنانه وه د یوې پیشو د وجې نه الله تعالی سوا الله ګوره جهنم ته لیږلې وه تړلې وه خوراک او څښاک پې ورته نه ورکو ډېر عبادت ګزاره وه ډېر زاهده وه ډېر زیات د عبادتو خیال به یې ساتو خو د دغې پیشو تړلې خو وه خو خوراک او د څښاک انتظام به یې وله نه کو نو د لوږې د لاسه چې هغه مړه شوه که نه الله تعالی دغه زنانه د دغې پیشو د وجې نه جهنم ته داخله کړې وه او یو بدکاره زنانه وه هغه ګورې سرې د یو سپي د وجې نه الله تعالی د هغې مغفرت کړو د الله د مخلوق سره شفقت کول سرې دا عبادت دی د الله د مخلوق خیال ساتل انسان خو انسان دی د زناور خیال ساتل هم دا انسان کمال ته رسوي دا انسان کمال ته رسوي خو په شرط دی چې د الله تعالی د مخلوق سره شفقت کوي د الله تعالی د مخلوق سره د هغې د تکلیف لرې کولو کوشش کوي روایاتو کې راځي مشهور امام غزالی رحمت الله علیه د هغه واقعه مې درته تفصیلي ویلې وه امام غزالی رحمت الله علیه چې کله وفات شه که نه الله تعالی ورته وی ای امام غزالی ما ته دا ووایه چې تا ما له څه راوړي دي امام غزالی رحمت الله علیه ورته وی الله ما ستا د رضا دپاره علم حاصل کړو وی دا علم چې حاصل کړو دا خو د خپل زړه خواهش پوره کړو ما له دې څه کړي دي امام غزالی رحمت الله علیه ورته وی الله ستا د رضا دپاره مې د دین نشر و اشاعت کړو ستا د رضا دپاره مې خلقو ته دین ښولی هغه ورته وی هغه خو د خپلو دماغو خواهش برابر کړو د هغې حق دې ادا کړی دی ما له دې څه کړي دي امام غزالی رحمت الله علیه ورته په درېیمه درجه کې وی الله ستا د رضا دپاره مې دومره کتابونه لیکلي دي چې خلق د هغې نه فایده او استفاده حاصلوي الله تعالی ورته وی هغه خو د خپلو ګوتو خواهش برابر کړی دی ما له دې څه راوړي دي ما ته داسې عمل وخو چې هغه عمل دې ما له کړی امام غزالی وی دا خبره چې مې واورېده که نه چې دغه دومره لوی عبادات او لوی اعمال ګینې الله نه دي قبول کړي وی داسې رنګ مې زیړ شو ارېږدندې را باندې ولګېده وی راته وی ای امام غزالی خفه کېږه ما یو ورکوټې عمل دی چې د دغې عمل په وجه باندې مغفرت کوم یو ورکوټې عمل دی تجسس مې پیدا شو د الله نه سوال کوم یا رب زما کوم داسې عمل چې د هغې د وجې نه ته زما مغفرت کې الله کوم داسې عمل چې هغه د علم نه د درس و تدریس نه او د کتابونو د لیکلو نه زیات لوی عمل چې په هغې ته زما بخښنه کې امام غزالی یو ځلې وی لګیا وی کتاب دی لیکو نو پخوا د مشرانو چې به لیکل کول که نه نو دوات او قلم به استعمالو نو قلم دی په دوات کې چې کم نه هغه ورښکته کو وی چې دا قلم روچت کو وی د قلم د څوکې سره د سیاهۍ یو ساس کې چې کم نه هغه لګېدلی وی یو مچ په تیزۍ سره رالی او په دې باندې کېناستو وی تا لغونته کې انتظار وکړه چې دا مچ هم د الله مخلوق دی کیدی شي تږی شوی چې دی خپله تنده پوره کړي نو زه به بیا لیکل شروع کړم وی ای امام غزالی وی چې زما په مخلوق باندې د دومره رحم وکړه که نه زه د دغې عمل په وجه باندې مې وبخلی یو مچ انسان خو انسان دی چې یو مچ خیال وساتو په هغه باندې رحم وکړو الله تعالی مغفرت او بخښنه کوي نو خو د انسان سره خو چې ښېګړه وکړه په انسان باندې چې د رحم وکړو د انسان ضرورت یې برابر کړو په هغې باندې خو درته الله میلاویږي ما درته ویلي عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابي هغه خانه کعبې ته داسې مخامخ ناست دی د خپلو بچو نه تپوس کوي بچې دا مخامخ چې تاسو وینئ دا څه دي وی صاحب دا خانه کعبه ده
خانه کعبه ده. عبدالله ابن مسعود لږ ساعت خاموشه شنو، بیا تپوس کوي بچې دا سری وی صاحب دا خانه کعبه ده. په درېیم ځل چې بیا تپوس وکړه که نه وی دا سری وی صاحب دا خانه کعبه ده. عبدالله ابن مسعود وی زما د قسم د الله په ذات باندې که چېرته دا خانه کعبه لس ځله چې کوم نه هغه روانه کړي او بیا دا جوړه کړی شي وی په دې الله دومره نه خفه کېږي چې څومره د مسلمان په زړه خفه کولو باندې الله خفه کېږي. نو چې د مسلمان په زړه خفه کولو باندې الله خفه کېږي د مسلمان په زړه خوشحالولو باندې به الله خوشحالیږي هم که نه؟ دواړو جهاتو ته ګورئ چې په خفګان یې خفه کېږي نو په خوشحالۍ به خوشحالیږي. نو چې د مسلمان زړه دی چې کوم نه هغه د مسلمان زړه ته سکون ور ورسو بس د الله رضا دې ولټوله نو الله دې رضا کړو. ٹھیک شوه؟ نو لہذا کوشش دا پکار دی د الله د مخلوق سره رحم کوي، د الله مخلوق سره خصوصا د بېجبانه سره اکثر چې کوم نه هغه دا چې کوم څاروي چارپایان وي دا چې کوم اشیا دي د دقې څیزونو باندې رحم کول پکار دي ځکه دغه د دی په دی باندې چې لږ غونته کې هغه د دی باندې ظلم وکړه که نه نو بیا یاد ساته چې عن قریب هغه وخت لرې نه دی چې الله تعالی به ستا ورپسې په دنیا کې به درته سزا درکوي. خبر مودین تراله نو د الله مخلوق سره رحم کول پکار دی. نو دغه رحم کول دغه نرم دلی ده، رحم کول چې کوم نه هغه دغه دا نرم دلی ده. نو الله تعالی دې دغه نرم دلی په هر چا کې پیدا کړي. ٹھیک شوه؟ خو زمونږ تاسو په خلقو کې نرم دلی چې کوم نه هغه نشته. لکه خصوصا زه به درته ووایم چې کوم اکثر ټیکهداران دي که نه ټیکهداران دي نو دی د مزدور نه سرمن وباسي چې کله ماښام کور ته ځي نو دا ټیکهدار وایي دی زما نه ژوندی روح کور ته ولې لاړ. هغه چې کوم نه هغه داسې هر یو مزدور چې کله سي کله ماښام کې کور ته ځي نو بس د دې مالک په دېړه باندې پیرې پروتي چې یاره دی اوس خو به خامخا دله پیسې ورکول غواړي. ٹھیک شوه؟ نو لہذا د الله مخلوق سره رحم کوي او چې څومره مو د الله مخلوق سره رحم وکړو دومره به د الله رضا درته په اسانه میلاو شي. او چې د الله مخلوق سره رحم کوي الله به په تاسو رحم وکړي. چې کوم انسان غواړي چې الله تعالی دې په ما رحم وکړي د الله په مخلوق باندې رحم کوي. او چې د الله په مخلوق رحم نه کوي که نه د الله نه به بیا څنګه امید وساتئ د رحم. زوام چې کوم ذات په موږ او په تاسو باندې د اویو میندو نه سیوا میندې نو زوام ته چې کوم نه هغه نن د یو مور بچي ته تکلیف ورسو هغه مور به خفی که به خفني هغه مور چې کوم نه هغه که ته ورته ډېر څه وکړي خو چې د هغې بچی د تکلیف کې اچولی دی که نه نو هغې زړه به خامخا درته ازار کوي خیرې به درته کوي. نو چې کوم ذات پې د اویو میندو نه سیوا میند دی چې دغه انسان دې خفه که که نه نو هغه د اویو میندو نه سیوا محبت کوونکی ذات په څومره خفه کېږي. خبره مودین تراله؟ ٹھیک شوه؟